أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما الصدقات يقينا دا صدقات شكم دي للفقراء دا پارا دا فقیرانو دي والمساکین و دا پارا دا مسکینانو دي دا آیات کریمه دا اغی خبری جواب دے چی منافقانو ویلیو دو آیات مخی ومنهم بازی دا دی منافقانونا من هغا سوک دی یلمزوکا من یعیبوکا چی تانی لگیا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی فی الصدقات فی تقسیم الصدقات په تقسیم د صدقات استاسو کې نو سویا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض مکوي هغه تاسو کې مصرف پیجنی هغه چاته چې صدقات ورکي هغه ته معلوم دي ټول کسانا اوس وګوره چې کله زکات او عشر راشي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چاته ورکي دغه کسانو ته په دې آیت کې بیان دي انما الصدقات یقینا صدقات چې کوم دي الفقراء د پاره د فقیرانو دي والمساکین او د پاره د مسکینانو نو فقیر او مسکین چې یو ځای راشي نو جدا جدا معنا ورکیا فقیر نه مراد دلته غیر نصاب والا چې نصاب غیر نصاب والا وي او مسکین نه مراد هغه څوک دی چې سوال ورته رواوي دومره ورسره سنوي یعنی بالکل اړو سو ورسره وینا والعاملین او دا صدقات چې دي د پاره د هغه چا دي عاملین منه ټولونکو د صدقاتو یعنی عاشرین هغه چې ټولې د صدقاتو لرا نو کولای شي امارت اسلامی چې د دې عشر ندی لره تنخواه مقرر کی والمؤلفه قلوبهم او دا صدقات چې دي د پاره د هغه چا دي والمؤلفه قلوبهم چې زړونه پیوند کړي شوی وي یعنی زړونه الفت پیدا کړي د دین سره محبت پیدا کړي د دین سره د دوه معناګانی چا ویلی دي چې ایمان یعنی نوې ایمان راوړي بعضی مفسرین وایي چې نوې ایمان راوړي وي او محکم او قوي نوي نو د تم ورکې دا صدقات زکات چې اسلام سره نورم دین سره نورم محبت پیدا شي یا مراد تنا هغه کافر د مؤلفه القلوب چې ایمان راوړي نه دی خو دین او اسلام سره محبت د تور کیا خدا بیا منسوخ دی په زمانه د عمر فاروق صاحب رضی الله تعالی عنه اجماع او اتفاق سره بیا دا منسوخ شو کافر ته زکات ورکول منش نو ورکی دا زکات چاته والمؤلفه قلوبهم هغه چې زړونه پیوند کړي شوی دي یعنی محبت پیدا کړي دي زړونو داغه دین او اسلام سره وفي الرقاب منا ای وفي فك الرقاب او پخلاص ولو د گردنونو کې ورکی دا صدقات زکات مراد تینا مکاتبین شو هغه غلام چې بادار ورته ویلی وي دومره پیسې راوړه زه دې آزادوم نو کولی شي امارت اسلامی چې دغه غلام ته صدقات او زکات ورکی او دې په ځان خلاص کی یا په دغه زمانه کې خو غلامان نشتا چا په زور یعنی په ظلم سره سوق کې دې کړی وي بندي کړی وي نو پیسې په ولګو هغه خلاص کا والغارمین او دا صدقات چې د پاره د قرضدارانو ورکه قرضدارانو چې هغه دغه قرضونه ختم شي وفي سبيل الله او پلار د الله کې مراد تن مجاهدین شو وبن السبيل او مسافر لرا ملما فراجح قول دے مسافر فریضه مقرر کړي شوی دے فرض کړي شوی دے دا من الله د جانب د الله نا والله الله تبارک وتعالى علیم په حکیم خوند حکمت ته ومنهم بعض د منافقاننا وسبل نور منافقان بن بیانې دا سکسانو د منافقانو نه داغي بارکه نازل شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خبرې کولې چا ورته ویل چې منافق و دا غنوم جلاس ورته خبرې مکوي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم پسې
خبر بشي ګوره واپس را تاو شوی کوي خبره هو اذن دا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اوریدون کې د خبرو زمونږه هغه زمونږ د خبرو تایید کوي ځکه چې کله مونږ ورته قسمونه وخورو بس هغه زمونږ خبره مني نو آیت نازل شو ومنهم بعض د دې منافقانو نه هغه دي چې قسمونه خوري الذين وکسان دي قسمونه خوري او يؤذون النبي ضرر رسي پیغمبر علیه السلام ته یعنی پطعن او شتم باندې ويقولون ويدا منافقان بعض لره هو اذن دا پیغمبر علیه السلام چې دی اوریدونکو د خبرو زمونږ لره اذن منه دی اوریدونکو د خبرو زمونږ لره دی قلت ورته وایا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هو اذن دی اوریدونکو د غوره خبر استاسو دی د خیر خبر استاسو دی لشر نه د شر هو اذن خیر لكم دی اوریدونکو د خیر خبر استاسو دی لشر نه د شر يؤمن تصديق كي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله بقول الله فقول الله بانده ويؤمن ما يصدق تصديق للمؤمنين لقول المؤمنين دپاره د قول د مؤمنانو ورحمة ورحمت دا رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين دپاره دا کسانو آمنو چې ایمان راوړل دي منکم ستاسو نه په آخرت کې یعنی په شفاعت سره شفاعت بکیا والذین وکسان یؤذون چې ضرر رسي رسول الله رسول د الله لرا یعنی داغه پشان کی بيدبی کوي بيدبی خبرې کوي لهم دلر عذاب عذاب دی علیم دردناک په دنیا او آخرت کې یحلفون دی قسمون خوري نزول د یو ډله د منافقانو رسته پاتې شي او د غزوی د تبوک نه کله چې واپس شونو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته باندې جوړولې قسمونه کوله آیت نازل شو یحلفون دی قسمونه خوري بالله د الله په ذات باندې لکم تاسو لرا لیردوکم د پاره چې راځي کی تاسو لرا په درو قسمونه باندې چې د غزانه پاتې شوی دي والله الله تبارک وتعالى ورسوله رسول الله حق لا يقدر ده احق ده يرضوه چې دا راضي کی دا منافقان هو دي الله ورسول لرا ان كانوا مؤمنين کچری وی دا مؤمنانا الم يعلموا ایا دیتا پتا نه دا یعنی علم یعلم یدی نه پویږي استفهام تقریری دی بلکې خپویږي انه یقینا شانداد من هغه څوک یحادد الله يخالف الله چې مخالفت د الله کی ورسوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کی فان له پس یقینا د انسان د بارا نار جهنم اور د جهنم دی خالدن همیشه بویدی فیها پده اور د جهنم کې مخبویږي پده باندې ذالک دا دخول د جهنم ته الخزي شرمندگی دا لازم ولو شرمندگی دا يحذر المنا يخشى يريق المنافقون منافقانا د دې خبر ان تنزل چې دا چې نازل بکړې شي علیهم پدې مؤمنانو باندې سورته داسې صورت تنبئو چې خبر ورکوي دا صورت هم دی مؤمنانو ته بما پاغه کارونو باندې یعنی پاغه کارونو د دې منافقانو باندې فی قلوبهم چې پزړونو د دې منافقانو کې یعنی من الحسد والعداوه للمؤمنین د حسد او د دشمنی د پاره د مؤمنانو د دین یریږي چې دا باخکار شدیتا قلت ورته وایا استهزئوا مسخره کوي استهزاء کوي ان الله یقینا الله تبارک وتعالى مخرج منا مظهر خکار کون کې ما دا غسا تحذرون منا چې یریږي تاسو دا غین ځان ساتیا د اظهار دا غینا د خکار کولو دا غین ځان ساتي نو بری تعالی باغ خکار کی ولا ان سالتم کچره تپوسو کې د دې منافقانو نه عما ذا ضحكتم سلموا خندلا لا يقولن خمخو پتاکید وای دا ټول خدایت نازل شوه دې
یو څو کسان منافقان غزوې د تبوک ته تللي وو. غزوې د تبوک ته 10,000 صحابه کرام تللي وو. په دې کې غریب مساکین صحابه کرام هم وو. حتی کې داسې صحابه کرام وو چې صرف لنګونه یې اچولي وو، هغه هم پیوندي لنګونه وو. چا داسې جامې اچولې وو چې شلیدلې جامې وي، مساکین صحابه کرامو. نو ډېر 10,000 کسانو دي کې هر قسم صحابه کرام غریب او مالدار. نو دې منافقانو به چې دې غریب صحابه کرامو ته وکتل، نو خپلو کې به یې وخندل، سترګې به یې وهلې یو بل ته. نو چې تپوس به ترېنه وشو عما ذا ضحکتم سلم وخندله، دی به ویل مونږ خو خپلو کې ګب لګوه، هسې جوور بحثونه شروع کړي دي، لوبې کوو، مونږ مزاح کوه. آیت نازل شو ولئن سألتهم کچرې تپوسو کې ته د دې منافقانو نه عما ذا ضحکتم سلم وخندله، لیقولن خامخا په تاکید وایي دا منافقان ټوله انما یقینا خبر دادا کنا ومونږه نخوض منا جوور بحث مو جو کړی وو، هسې مو خپلو کې ګپ لګولی وو، داسې مو وخندله، هسې مو وخندله. خوض یو ګپ کې چې سړی شروع شي او جوور کوز شي هغې ته خوض ویلی کېږي. نو دا منافقانو بیا دا وویل چې مونږ جوور بحثونه جوړ کړي وو، ونلعب و مونږ لوبې کولې په منځ خپل کې، یعنې نمزح و مزاح مو کولو. قلت ورته ووایه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دی منافقانو ته ابالله آیا په ذات د الله باندې و آیاته او په آیتونو د الله باندې، یعنی قرآن کریم باندې، و رسوله او په رسول د الله باندې کنتم وی تاسو تستهزئون استهزاګانې مو کولې، مسخرې مو کولې، بس تاسو دا گپ شپ نه لګولو، تاسو دا کفر وکړو، ځکه چې استهزاء د صحابو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم کفر دی. نو لا تعتذروا اے منافقانو عذر مکوئ، په خبرو خپلو کې عذر مکوئ، قد کفرتم په تاکید سره کافر شئ تاسو، یعنی ظاهر مو کو کفر بعد ایمانکم رسته د ایمان ستاسو نه، اسی لسانا مو ایمان راوړو، ځکه چې استهزاء د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو کا تاسو دا کفر دی. ان نعفو کچر عفو کمونگا عن طائفتن د یو ډلې منکم ستاسو نه، اشاره مخشی بن حمیر رضی الله تعالی عنه دی، هغې ته دی. بیا هغه توبه ایستلې وه، دعا یې کړې وه الهه ما ته د شهادت مرګ راکړي. بیا په ورځ د یمامه کې شهید شو. د هغې ته اشاره ده چې نعفو عن طائفتن کچرې عفو وکړو مونږ یو ډلې ته، یا څه کسانو چې استهزاء یې نه وه کړې خو هسې خندلي وو، بس بیا هغې ته عفو وشوه. ان نعفو کچرې عفو وکړو مونږ عن طائفتن یو ډلې لره منکم ستاسو نه، نعذب نو عذاب به ورکوو مونږه طائفتن بلې ډلې لره بانهم یقینا دی چې دی دا منافقان چې دی کانو هو دی مجرمان یعنی مشرکین مشرکان.